Bismillahirrahmanirrahim. Erythroblastosis fetalis या hemolytic disease of the newborn. ګرانو محصلینو دا یو ناروغي ده. اریترو معنا سره، بلاست حجرات، فیټالس فیټس راخیستل شوی د جنین په وینه کې د سرو خامو آر بي سي حجراتو شتون یا هیمولایټیک ډیزیز آف د نیوبرن د نوي زیږیدلي ماشومانو د وینې د تجزیې ناروغۍ. د هیمولایټیک انیمیا یو ډول دی. مخکې په د انیمیا په ډولونو کې ورباندې خبرې کړې وي. داسې یوه ناروغي ده چې د جنین په دوران کې به خام آر بي سي موجوده وي. په دې ډول انیمیا کې د ماشوم او د مور د وینې ګروپ فرق کوي، یعنی په دې انیمیا کې هم آر بي سي تجزیه کیږي. انټیجن د مور د آر ایچ منفي سره یوځای کیږي او مور ورته انټي باډي جوړوي. دا دواړه انټیجنز انټي باډي کمپلیکس جوړوي او آر بي سي تجزیه کیږي او دا بیا انیمیا رامنځته کیږي. یعنی په دې ناروغۍ کې مدر بلډ ګروپ یا ام بي جي یا د مور د وینې ګروپ آر ایچ منفي وي او د بیبي بلډ ګروپ یا بي بي جي دا به مثبت وي، البته آر ایچ مثبت. ماشوم نه چې وینه مور ته انتقالیږي نو مور د دې په مقابل کې انټي ډي انټي باډي جوړوي. اوس ګوره، ماشوم د ډي انټیجن لري، مور د ډي انټیجن نه لري، نو دغه د ډي انټیجن د مور ته انتقالیږي. مور د دې په مقابل کې څه کوي؟ انټي باډي جوړوي. نو کله چې مور د دې په مقابل کې انټي باډي جوړه کړه، دا د راتلونکي ماشوم لپاره مشکل جوړوي. اول ماشوم ته انسیډنس اف ډیزیز باندې خبرې کوو. اول ماشوم ته خطر نه جوړوي. دویم ماشوم ته 3% خطر جوړوي او دریم ماشوم ته بیا 10% خطر جوړیږي. یعنی څومره چې ماشومانو هغه د ډلیوري شمیر مخ پورته ځي، هغومره دلته ماشوم ته خطر هم زیاتیږي. effect of the mother antibodies on fetus. اوس دغه مور چې کومه انټي باډي جوړه کړه دا به په ماشوم باندې کومه اغیزه وکړي. د مور د انټي باډي تاثیر په جنین باندې دا دی چې آی جی جي انټي باډي ماشوم ته د پلاسنټا له لارې انتقالیږي او کلمپینګ شروع کیږي. کلمپینګ مې درته مخکې وویله، یعنې اګلوټینیشن صورت نیسي او په نتیجه کې آر بي سي تجزیه کیږي. کله چې آر بي سي تجزیه شو نو کلینیکل پیکچر اف اریتروبلاستوسس، د اریتروبلاستوسس فیټالس ناروغي دغه کلینیکی منظره به څه شوي. دلته تاسو ګورئ په دې شکل کې چې اګلوټینیشن صورت نیسي. کله چې مثلا د وینې ګروپونه چې کوم دي د ډونر د وینې ورکوونکي او د وینې اخیستونکي ګروپونه چې کوم دي دا مختلف شو، په نتیجه کې اګلوټینیشن رامنځته کیږي. اګلوټینیشن هیمولایسیس ورکوي. کله چې هیمولایسیس ورکوي عمومي کلینیکي منظره جاینډس، کارډیاک شاک او رنل شټ ډاون رامنځته کیږي چې په دې باندې مخکې خبره وکړه. اوس دلته په ماشومانو کې به کوم کلینیکي لوحه رامنځته شي یا کلینیکي منظره به رامنځته شي، دې نه یادونه کوو. که چېرته یو ماشوم په اریتروبلاستوسس فیټالس اخته وي نو د زیږیدنې نه وروسته به دغه کلینیکي لوحه ولري. اول کمخوني یا انیمیا به پکې موجود وي ځکه چې د آر بي سي تجزیه پکې رامنځته شوې ده. دویم کرینیکټیرس رامنځته کیږي. کرینیکټیرس په دماغ کې د بیلیروبین رسوب ته ویل کیږي.
یعنی اریتروبلاستوسس فیټالس اکثره د مړینې سبب ګرځي. دغه کرینیکټیرس حالت چې کوم دی دا اریتروبلاستوسس فیټالس ناروغان چې مري ماشومان نو عمومي سبب یې دا وي. ځینې ناروغان د دې کمخونۍ څخه ژوندي پاتې کېږي. د دماغو د حرکي برخو د تخریب له کبله دماغي نقصان ورته پیدا کېږي ځکه چې بیلوبین په دماغي حجرو کې رسوب کوي او هغه تخریبوي چې مخکې مې ویل چې دې حالت ته کرینیکټیرس ویل کېږي. کارډیاک شاک رامنځته کېږي کله چې د RBC تجزیه صورت ونیسي نو د زړه کار زیاتېږي او زړه ډېر کار کوي او د زړه عضلات ستړي کېږي. په نتیجه کې زړه نور پمپینګ نشي کولی او حیاتي اعضاو ته وینه نه رسېږي نو دا حالت ته کارډیاک شاک ویل کېږي. دې نه مې هم مخکې یادونه وکړه. هیپاټومیګالي د ځیګر غټوالی به دا ناروغان لري ماشومان. رینل شټ ډاون د پښتورګو کار پرېښودل پکې رامنځته کېږي چې دې نه مې هم مخکې یادونه وکړه. او جاینډس یا زیړی به پکې رامنځته شي. زیړی ځکه رامنځته کېږي چې بلوربین ډېر جوړېږي. ښه دا اوس ټریټمنټ اف د اریتروبلاستوټیک نیونیټ. یو ماشوم دی نوی زېږېدلی ماشوم دی هغه په اریتروبلاستوسس ناروغۍ باندې اخته دی. نو څه کوو دی ناروغ سره؟ دلته په تداوی کې باید موږ دوه شیان باندې فوکس وکړو. یو د مور ټریټمنټ دی او بل د ماشوم ټریټمنټ دی. د مور ټریټمنټ یا مدر ټریټمنټ باندې اول خبره کوو او وروسته بیا بیبي ټریټمنټ باندې خبره کوو. مدر ټریټمنټ داسې کوو چې مور ته انټي ډي یعنی د ډي انټي باډي د حمل په 28 الا 30 هفته کې د مور بدن ته داخل کړو. که چیرې دا کار په دغه وخت کې د حمل په وخت کې 28 هفته یا 30 هفته کې د یاده ووتو هیر شو نو د زیږون څخه 2 ساعته وروسته یې دا ورته کوو دا انټي ډي د دې بدن ته داخلوو. دا د مدر ټریټمنټ د ماشوم سره د اوسني ماشوم سره مدد نشي کولی خو د راروان ماشوم چې مثلا د پسې بل ماشوم رامنځته کېږي یا زیږېږي چې مثلا بیا به القا صورت نیسي او بیا به پریګننسي وي او بیا یعنې راروان ماشوم دپاره بیا موږ دا درملنه کوو. د مور ټریټمنټ راروان ماشوم لپاره مرسته کوي. بیبي ټریټمنټ یا د هغه ماشوم چې اوس آلریډي اریتروبلاستوسس فیټالس ناروغي لري د دې سره به د یو ډاکټر په حیث باندې موږ او تاسو څه کوو. دلته د مور څخه راغلي انټي باډي د ماشوم په وینه کې تر 2 میاشتو پورې دوام کوي. نو د دې لپاره څه کوو 400 ملي لیټره RH منفي وینه ماشوم ته په 1.5 ساعت کې ورکوو او د بلې خوا نه تر 3 RH مثبت وینه وباسو. یعنې ماشوم وزېږېدو ماشوم چې کله وزېږېدو او دا ثابته شوه چې اریتروبلاستوسس فیټالس ناروغي لري نو دې ناروغ ته څه کوو دې ناروغ ته د ماشوم ته مونږ بیا یو طرف نه RH منفي وینه ورکوو البته 400 CC یا ملي لیټره او بل خوا نه ورنه هغه خپله وینه چې RH مثبت د هغه ورنه وباسو. په اوله هفته کې دغه عمل کېدی شي موږ څو ځله تکرار کړو او دا کار کېدی شي زموږ ناروغ کې ښه والی راشي او کېدی شي چې تر 6مې هفتې پورې دغه پروسه دوام پیدا کړي. دا کار چې مثلا موږ یو خوا نه RH منفي وینه د ناروغ ته ورکوو ماشوم ته ورکوو بل خوا نه ورنه RH مثبت وباسو دا د دې لپاره کوو ګرانو ډاکټر صاحبانو چې د کرینیکټیرس نه مخنیوی وشي. ځکه مخکې مې یادونه وکړه چې کرینیکټیرس چې کوم دی دا بیا زموږ استاد سره یو مرګونی حالت رامنځته کوي. نو دغه مرګونی حالت چې کوم دی د مرګونی حالت د مخنیوي لپاره موږ او تاسو بیا د ماشوم ته یا د شخص ته په اصطلاح منفي وینه ورکوو او مثبت وینه ورنه RH منفي وینه ورکوو او RH مثبت وینه ورنه وباسو. ترانسپلانټیشن اف ټیشو اینډ اورګان د غړو او انساجو پیوند کول دا نو
موضوع بدلیږي انشاءالله په بل لیکچر کې به یې درته وړاندې کړمه. خوشحاله ژوند مو نصیب شه.